سلامونه احترامات ګرانو کتونکو تاسو په زما په دې څنګ کې دا یو ویډیو ګوره دا ځوان چې بهر ناست او ځان ته باتور زلمی وي او د پښتونخوا په پولیسو باندې تنقید کوي نیوکې کوي کنځلې کوي او بیا د 400 پولیسو ته زه په دې باندې داد ورکوم او یقینا ډي پی او 400 محمد وقاص خان چې کو یو خوای عوام ول د خپل دروازې کولو پرېښودې دي نو بل خواته په داسې قسمه مسلو باندې کمپرومایز نه کوي او دی کې زور د قانون مني خو د خلکو نه مني نو دا کس د تنګي پولیسو رانیولي او سافټویر یې ول اپډیټ کړی دی او والدین یې ول راوستي ډېر خلک وایي یاره قانون کې خو د اختیار نشته قانون کې خو ایسپروش یې ګیر کړل او د سره ایسپروش ته کم یو نو په دې باندې ما مخکې خبرې کړې چې پاکستان په قانون کې یو جرم چې د دنیا په کم ګوټ کې ناغه جرم دی او د پاکستان قانون د هغې په ضد باندې کاروي کولی شي اوس یو سړی په سعودي عرب کې دی په دوبۍ کې دی او دلته چاله پیسې ورکړي چې پلانکي وله نو ملزم نه شو بلکې مجرم چې ثابت شي پي نو جوازونه ورله مه پیدا کوئ دا صرف لا نخمه میاشت او نخمه میاشت کې 1940 دا ایسپرو شو په ضد باندې FIR وشوې او دی ضمانت شو دی کې خلک پیش شو د دوی خلکو چې کم دنو جره وکړه مطلب دا چې پولیس خپل کار کوي خو د دې خلکو سپورټران څوک دي څوک یې روباسي اوس یو سړی ګنده دی پولیس په پس طریقه باندې نیسي څه حکمت څه تکنیک موږ به د هغه ګندوالي ته نه ګورو د هغه زورورتیا ته به نه ګورو د هغه ظلم او بربریت او زیاتي ته به نه ګورو خو پولیسو ورپسې څه ولیکل او دغه ټیم کې ورپسې څه په دې معاشره کې بیا داسې خلک هم دي چې هغوی ورله بیا جوازونه ګوري نو دا کس چې والدین یې ورله راوستل ډېر ښه کار وکړو تاسو ته موږ دا وایو خو چېرته داسې قسمه عیاش پاش ټیک ټاکران تاسو ته معلوم وي یا داسې قسمه کنځلې کوي پیدارو پسې نو بالکل د هغې نشاندهي کوئ دا پولیس والا څوک دي خو زما ستا وروڼه بچي دي که نه نن آی روز شهیدان کېږي نن 2 پولیس والا وروڼه په دې صوبه باندې ځان قربان کړه ته راځې دوی ته کنځلې کوې ورځې بدې وې او لکه د ګیدړ به بهر ناست دی دلته کې به انخطې به ډېر داسې ناست دي لونډې لپاړې په بغیر ملکونو کې ناست دي پیدارو پسې خبرې کوي او کنځلې ورځې بدې دا د ستا اسلام دی دا ستا پښتو ده دا ستا دین دی دا ستا مسلماني ده دا د ستا د پلار تربیت دی دا ستا د مور تربیت دی دا ستا خاندان دی چې تا د کنځلې ورځې بدې ښودلي دا د سره د سړیتوب کار نه دی بل ګرانو کتونکو SSP اپریشن مسعود احمد بنګش چې کومه کارنامه وکړه په پېښور کې او دا 8 پهاش ټیکټاکرانې چې د تیرو 12 کالو راځي دې په ضد باندې موږ هم کمپاین چلو سایبر کرایم کې په درخواستونه ورکړل په پېښور کې په احتجاج کړی دی خو مجال شته چې پولیس والا به دې ته غږ نه کوي ویلي وي خولې خرابه ده نور ورسره غټ غټ افسران هم میلو سپورټران یې ډېرو خو یو پرشتنما افسر چې 400 کې زمونږ زړه ګټلې دي چې افسر نر وي که نه نو هر ځای کې خپل کار کولی شي هغې کې بیا زور زبردستي نه چلیږي نو د خلکو زړه په پېښور کې موږ ګټو دا دومره زخریله ناسور خلکو دا کوم ولې چې سافټویر اپډیټ کړ او پښیمانه شو شرمنده شو نو دې کې چې کوم دی نو SSP اپریشن مسعود احمد بنګش له زه داد ورکو او ورته هم چې د پښتنو زړه دې وګټو د هغه خلکو زړه چې هغې کې مسلماني ده هغې کې ایماني جذبه ده هغې کې د الله یاره ده نو ګرانو کتونکو د جمعې دغه مبارکه شپه ده موږ دا پروګرام ریکارډ کوو تاسو ته هم دا خواست دی چې کنځلې ځان ګناهګاروئ کنځلې ستاسو د مور او پلار تربیت تاسو ته خلکو ته ورښایئ کنځلې دا تاسو ځان د مسلمانۍ نه د ایمان نه د پښتو نه د دې هر څه نه وباسئ او دغه شانتې پاش ټیکټاکران دا مه سپورټ کوئ دوی مه ګورئ ځان مه ګناهګاروئ په داسې پیسو د لعنت وي چې تاسو یې ګټئ او دغه مسافرو ته دغه وایو
چې بچو له را لېږې په بچو یې وخورئ غریبانانو له رولېږئ چې دا پهاش تاسو ته په ټیک ټاک باندې راځي نو د بهر ملکونو باقاعده لیست یې جوړ کړی سی اس پی اپریشن مسعود احمد بنګش او دا به ډیپورټ کیږي دا به ګیریږي دلته به زه ذکر کوم شاهنام خان خوم چې هغه یو کوشش وکړو د هغه په کوشش باندې ډېر کسان چې کوم دنو ګرفتار شو دغه یو سلسله روانه ده او دا یو ډېره دیرینه مسله وه ځکه چې د خلکو خولې خرابې وي دوی ته به چا غږ نه شو کولی نو دا مې درته یو ذکر کوم چې تنګي پولیسو دا کومه کارنامه کړې ډي پي او 400 محمد وقاص خان په وینا باندې ډېره زبردسته کار یې کړی دی امید ساتو چې آینده وختونو کې به دوی داسې قسمه کار نه کوي ډېره مننه